الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عند عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. مضمون د دې حدیث او د مخکنی حدیث یو دی، لیکن کله کله د مضمون د یو شانوالی باوجود په بعض احادیثو کې څه اضافي څه تفصیلاتي چې د انسان هغه ټول مخې ته نو دی څه فیصله کولی شي چې پوره حدیث یا پوره متن څنګه دی. دویمه خبره دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې شپه ورځ کار دا و چې د الله د دین وضاحتونه او بیانات به یې کول. نو د دې وجې نه بعضې صحابه کرام چې کم ټایم موجود دي او احادیث ووري د هغې هماغه احادیث مخکې بیانوي. مخکنی حدیث د سیدنا ابو هریره نقل لی او دا حدیث د سیدنا ابن عباس نه نقل لی. دې ته مونږ طرق الحدیث وایو. دا د حدیث ځان له طرق شو. دا یو د بل تایید وي. بیا الفاظو کې کمی زیاتی ته دا وګوره چې دلته فرمایي عبدالله ابن عباس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فیما یروی عن ربه عز وجل، په هغې کې چې روایت یې کوي هغه د خپل رب نه چې هغه زورور دی او جلال والا دی. یو داسې حدیث چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نسبت الله ته وکړي هغې ته حدیث قدسی وي. دا حدیث قدسی دی، لیکن دی باندې یو سوال راځي. سوال دا دی چې کله دا حدیث قدسی دی نو بیا قال ان الله كتب الحسنات والسیئات ته دی خو جوړښت نه راځي یو بل سره. بیا خو دی کې قال نو پکار، بس فیما یروی عن ربی عز وجل ان الله كتب الحسنات یا انا كتبت الحسنات. دا اشکالات راځي په احادیثو کې. د دې وجې نه محدثین دلته دا وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ټول وحی ده. ابن حجر اسقلانی دارنګه امام کرمانی دواړو دلته کې د حدیث په باره کې دا رائے لیکلې ده چې احادیث ټول د الله د طرفه دي. پخوانه محدثین هم دغه شانته وایي، مسلمانان هم ټول داسې وایي. البته مسلمانانو کې یو ډله ده چې هغې احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وحی نه ګڼي. بیا دې زمانه کې خو ډېر داسې خلق شته دی چې هغې د حدیث وجود نه تسلیموي. هغې وایي دا یو عجمي سازش دی د اسلام خلاف. داسې خلقو ته مونږ منکرین حدیث وایو. نو بار کې محدثین چې څه لیکي هغه 100% ټیک دي. وجه د هغې دا ده چې قرآن مجید ډېر شی احکام داسې شته دی چې د هغې تفصیلات په احادیثو کې موجود دي. مثلا قرآن مجید د مانځه حکم کړی دی چې لمونځ کوئ،
دا مونږ به څو ټایمه کوو، قرآن کې دا نشته دی. قرآن کې دا هم نشته دی چې د مونځ به رکعتونه سوي. قرآن کې دا هم نشته دی چې د هغې ترکیب به صحیح. دا تفصیلات د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په احادیثو کې موجود دي. زکوٰۃ فرض دی، قرآن مجید لیکل دی، لیکن د دې زکوٰۃ مقدار به صحیح. دا په چا فرض کیږي؟ نصاب به څومره وي، مال به څومره وي. دا کم خلک چې بالکل حدیث نه مني، د دې خو مطلب دا دی چې دوی قرآن هم نه مني. په دې وجہ چې د قرآن وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه کړي، نو څوک به کوي؟ دا عقیده ده زمونږه چې قرآن او حدیث د دې یو منبع ده. د یو ته محدثین وحی جلی وی، بل ته وحی خفی وی. و چې کله دا حدیث قدسی شو، نو بیا په دې کې د قال او د قال د الفاظ بظاهر مناسب نه لګي. لیکن محدثین وی دلته کې چې فی ما یروی مانا دا فی جملت ما یروی عن ربه عز وجل. دا ډېر بهترین تعویل دی او په دې د محدثینو د رائے وضاحت کیږي چې احادیث ټول د الله رب العزت د طرف دی. دا بهترین تعویل دی. فی جملت ما یروی عن ربه عز وجل، پاغه جمله احادیثو کې کم چې هغه د خپل رب د طرف نه فرمایي. حدیث قدسی موایخ، دا حدیث قدسی نه دی، دا عام حدیث دی. او ابن حجر اسقلانی او نور محدثین وی چې دا په هغه جمله او روایتونو کې دی کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب د طرف نه بیانوي، یعنی احادیث من جانب الله دی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، اللہ تعالیٰ فرمائلی دی، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ سے فرمائلی دی بے شک ما حسنات و سیئات لکلی دی. حسنات دا حسنتو جمع ریخ اور سیئات دا السیئتو جمع ریخ. نیکے سے دی اور بدے سے دی دا اللہ لکلی دی. الله په خپل لیکل نه کوي، دا لیکل د ملائکو په ذریعه کوي. خو نسبت الله ته په دې وجه کېږي چې الله رب العزت د هغې آمر دی، د هغې حکم کوونکی دی. کله کله نسبت عجیب و غریب طریقې سره وي. فوج ګټه وکړي نو خلک د فوج نوم نه اخلي، د جرنیل نوم اخلي. فلان کی جرنیل دې ځای ګټه وکړه، دې ځای بیلات وکړه. دا نسبتونه مختلف کېږي. سکول کې کالج کې ریزلټ چې راشي نو ریزلټ د استاد نوم څوک نه اخلي، د پرنسپل نوم اخلي چې د فلان کی ریزلټ دغه دی، فرسٹ پوزیشن راغی یا سیکنډ راغی. دا نسبتونه وي. الله رب العزت کتب الحسنات والسیئات، الله ولیکلې نیکۍ او بدۍ. دې دلیل دا چې ثم بین ذلک، دې څه مطلب دی؟ که دغه مطلب بیان نه کې کوم چې ما ویل چې الله د ملائکو په ذریعه باندې حسنات او سیئات لګل، نو ثم بین ذلک بیا څه فایده نشته. الله د ملائکو په ذریعه لګل، ثم بین ذلک بیا حقیقتا دا غي وضاحت وګو چې دا نیکي دی او دا بدی دی، دې لپاره چې هغه او پیژني. یعنی ملائک د گناہ او د نه گناہ تعلیم الله غیله ورکو چې دا د گناہ کار نه دی او دا د نیکۍ کار نه دی. اوس به لیکي څوک؟ لیکي به ملائک. په دې وجه چې هغې ته الله رب العزت گناہ او نه گناہ وښوخ. بیا هم الله رب العزت ته دی محتاج دی هر وخت. حدیث کرا دی کله چې د نطفه په رحم کې د مور په بچدانه کې سلويخ روزي شي کنه، نو الله رب العزت ته ملائکه وي چې ربا سلويخ روزي په تیر شي اوس وګم. دا مشوره بار بار په دې اخلي چې ملائک بېشک الله غیلا د باعث زونو پوهه ورکړي دا، لیکن هغه اینی ټایم د الله نه اجازت غواړي.
سلوی خدای پس بیا بل شانتی نو بیا رب علقا بیا وی رب مزغه دا په دې وجه وی چې الله بېشک هغې له اختیار ورکړی دغه لیکن هغې یې ځان ته محتاج کړي هم دي. الله رب العزت خپل علم کم چې د کائنات انجام دی یا یو سړی به څه کوي هغه الله ته معلوم دي، نه الله هغه لیکلي دي. دې ته تقدیر وایي. تقدیر من اندازه. دا بنی آدم به څه کار کوي، دی به نیک عملی که بد عمله وي، دا الله ته معلوم دی. الله هغه خپل علم لیکلی دی او د هغې علم نه ملائک واقف کړي دي. په دې وجه ملائک د انسان نیکی بدی هم پېژني د وسوسې هم پېژني. اوس خلک بس وایي چې لیکلي د هغې خلاف خو نه کېږي. موږ هم دا وایو چې لیکلي د هغې خلاف نه کېږي، ځکه دا الله علم دی. خو انسان پکې مجبوره کړی دی، انسان یې مجبوره کړی خو نه دی. د دې مثال لای لکه یو ډاکټر ګوري دی ته چې دې مریض له بعد تر دې وخته فلانکي دوايي ورکوم، په دې به د هغه دا اثر راځي، هغې نه وروسته فلانکي تجویز کوم. دا د هغه علم دی، د هغې یو پوهه ده، هغه فیصله کړی د خپل ذهن کې، هماغه شان روان دي. انسان په دې کې مجبور نه دی، انسان مجبور محض نه دی. د الله د علم خلاف نه کېږي، ولې الله زمونږ د ټولو د حال نه واقف دی. که مونږ پیدا نه وو نو هم واقف وو، چې پیدا شو نو هم واقف دی، او زمونږ انجام کم دی وایي په دې باندې والله واقف دی، عالم دی. دې تقدیر وایي. تقدیر من اندازه. د هر یو څیز یو اندازه ده. الله په هر څیز قدرت لري، الله ته معلومه ده. زمونږ کار دغه نه چې زه څنګه لیکلی یم، زمونږ کار دا چې مونږ سم شو، خپل کار وپېژنه. د تقدیر په سهارا مه کښېنه چې که الله مې جنت ته بوځي نو بومه مې ذکري دوزخ خو مې ځای دی. دا غلط سوچ دی. په دنیا کې زمونږ د ټول رزق لیکلی دی، دا ټول منې چې رزق لیکلی دی، خو بیا هم ټول منډې وایي رزق پسې. دا ولې وایي؟ وي لاس خپې به وایي. نو دغلته هم لاس خپې والي دي چې جنت ته یا جهنم ته ځې نو ستا د ارادې نه بغیر څه. تقدیر ډېره اسانه مسله ده، خلکو ته یو کیسه جوړه کړې ده، ولې په هغې باندې عقلي سوالات کوي. که د قرآن او حدیث په رڼا کې تقدیر وکتلی شي نو تقدیر د دوو څیزونو مرکب دی. یو دا چې د الله قدرت او بل دا چې د الله علم. ان الله علی کل شیء قدیر او علیم بذات الصدور. څه چې کېږي دا ټول الله ته معلوم دي او الله په هر څیز قادر دی. بس خپل علم یې لیکلی د تقدیر وایي. د هغې نه خلاف په دې نه کېږي چې الله ته دا پته دی چې دا انسان نیک دی او که بد دی، غلا کوي که نه کوي، دی بدکاري کوي که نه کوي. دا دې تناظر کې وګوره. نو وار کیف الله نیکی بدی ولیکلی، بیا د هغې وضاحت وکړه ملایکو ته. فمن هم بحسنة، هم دا هغه څیز دی چې هغه تعلق زړه سره دی. دا بعضې غیبونه بعضې علم الله ملایکو له ورکوي. چا چې اراده وکړه بحسنتن د یو نیکۍ، د ارادې تعلق خولې سره خو نه زړه کې راشي، الله بعضې ملایکو ته د دغې هم علم ورکړی دی، هغې ولیکي. فلم یعملها، او دی په هغې عملونه کې کتبها الله له عنده حسنة کامله، الله ولیکي ځان سره دا پوره نیکي. مضمون ویلی شوی دی، پورنم ویلی شوی، برزم ویلی شوی. یو انسان چې د نیکۍ اراده وکړي نو الله یې ولیکي. الله په خپله نه لیکي، ملایکو په ذریعه لیکي. محدثین دلته وایي دوه تعویله دی کېدی شي. یو خدا چې الله هغې ته ووایي چې داسې ولیکئ، او یو دا چې الله هغې له علم ورکړی دی. جزوي علم بشي، جزوي علم دا الله ورکوي بعضې خلقو ته. فإن هو هم بها فعملها، که د ده د نیکۍ اراده وشوله او په هغې عمل وکړو، کتبها الله له عنده 10 حسنات، نو ولیکي الله دا د ده دپاره 10 نیکۍ، الی 700 ضعف، تر 200 پورې. یعنې د نیکۍ اراده یې وکړه. تبلیغیان وایي که نه، خدای وبخه،
الله وبخا چې تاسو د نیکه ارادي ولیږي څوک څوک بځي نه بعضې خلک ورپورې خان دي چې دا ارادې نه څه جوړېږي ارادې نه ډېر څه جوړېږي یو سړی چې د نیکه اراده وکړي د هغې نه هم ډېر څه جوړېږي د یو سړي چې خیالي چې زه به سار مونځ له پاسم اراده مې ده نو سار الله دی پاسئ تاسو چې پاسئ ولې پاسئ په دې وجه پاسئ چې ستاسو اراده وي چې زه به سار کې غیر مونځ کوم ته چا چې اراده نه یې به تر اوسه ودی اراده خو زبردست چیز ده د یو سړي اراده راشي مردان ته ځم نو دی روانېږي که نه روانېږي اراده کې بنیادي چیز ده یو سړی د نیکۍ اراده وکړي نو هم د نیکي کوي یو سړی د بدۍ اراده وکړي نو بیا بدۍ له هم کوشش کوي انسان نیولی کېږي په دغې جزا او سزا په دغې ده که د نیکۍ اراده وکړه نو ملایک یو اراده ولیږي د بدۍ اراده مه کوئ د نیکۍ اراده کوئ الی اضعاف کثیره د 200 سوا چند پورې ډېر ومن هم بسیئات او چا چې اراده وکړه د بدۍ فلم یعملها او په هغې عمل ونه کړو زړه کې رال چې غلا کوم اوس ګوره که حساب برابرول پکارو بیا که د نیکۍ اراده لیکي لیکن د بدۍ اراده نه لیکي دا د الله رحم دی که دغه شانتې د بدۍ اراده هم لیکلی بیا خو زموږ کار ډېر خراب وي لیکن الله خپل فضل کوي دا د هغه فضل دی په موږ باندې ومن هم بسیئات فلم یعملها ګوره اوس چا چې د بدۍ اراده وکړله بالفرض عمل یې پې ونه کو نو کتبها الله له عنده حسنة کامله الله ځان سره هغه پوره نیکي ولیږي یعنې اراده یې د بدۍ کړې ده خو الله رب العزت د هغې بدۍ په ځای باندې یو پوره نیکي ولیکي ولې عمل یې پې نه دی کړی نو که ستا زړه کې اراده راهي چې کنځل کوم که نه د ښه دې نه دي کړي خو کوشش دا وکړه چې کنځل ونه کړې نو ستا هغه بدي به الله نیکي ته واړوي نیکۍ ته واړوي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات قرآن کې دا شته دی ولې قرآن وایي نه په دې حدیث به اعتراض کوي وایي تا قرآن هم نه دی ویلی که تا قرآن ویلی تا به دا بکواس نه کولی چې جي څنګه داسې کېږي حدیث کې راځي وایي حدیث کې نه راځي قرآن کې راځي چې یو سړی مؤمن وي نیک اعمال یې کړي او هغه اراده د بدۍ وکړه نو الله د ده بدۍ نیکو ته اړوي او د قرآن مضمون دی بیا هم زموږ خلک الله رحمان الرحیم نه مني د هغه دربار ته نه راځي خپلې غلطۍ ورته ولاړي او خپل جرایم د الله نه معاف کوي دا معاف کول پکار دي د الله مخکې سر به سجود کېدل پکار دي دا منل پکار دي چې ربه ما ګناه کړی دی نو الله بدۍ نیکو ته واړوي فإن هو هم بها فعملها او که بالفرض د اراده د بدۍ کړي او هغه عمل یې مو نو الله دا نه سیوا کوي یو پلس یا یو په 200 ونه کوي کتبها الله له سیئة واحده الله د ده دپاره دا یوه بدي ولیکي حدیث د ډېرو ورځو راسو مسلسل ویلی شي د حدیث مطلب دا دی چې انسان باندې الله ډېر مهربان دی که دی د نیکۍ اراده وکړي نو الله هغه نیکي لیکي او که په هغې اراده عمل وکړي نو الله د 100 نوارې تر 200 پورې سیوا کوي که د بدۍ اراده وکړي نو الله هغه نه لیکي که عمل پې ونه کړي نو الله هغه ځان سره نیکي ولیکي چې دی هم نیکي کړې ده چې په بده اراده باندې عمل نه دی کړی او که هغې بدې ارادې له عملي جامه ورکړه نو بیا الله رب العزت یو بدي ولیکي یو ګناه ولیکي مقصد دا شو چې الله غفور الرحیم دی پخوا یو سړی و نو هغه به خبره لیکلې ده چې یو ډم و نو هغه به چې کله خپل مجلس ختمه وکړه نو آخر کې به یو مصره وویله چې خاوند عفو راته وکړي او د ګناهونو سر مې په اسمان ولګېده نو یعنې خلقو کې دا احساس و
چې ما ګناه کړی دی. زموږ دې دور کې مسله ده چې سړی ګناه کوي خو ځان ګناهګار نه ګڼي. پکار دی چې ځان ګناهګار وګڼي. الله ته سر به سجود شي. کله چې سړی ځان ګناهګار ګڼي نو دی ډېر بخښنه غواړي د الله نه. او چې ګناهګار نه ګڼي نو دی بیا بس نیغ ګرځي چې ما اوس غلطي نه ده کړې. مخلوق ته خدا خولی ہوئی چې ما غلطي کړې ده که نه ده کړې، لیکن خالق مونږ سره حساب کوونکی دی، مونږ هغه سره حساب کوونکی نه یو. نو د احادیثو یو مفهوم دغه هم دی چې انسان له د خپلو خطاګانو اعتراف پکار دی او د الله دربار کې ویل پکار دي چې رب ما معاف کړه. اقول قولي هذا.